محترم مسلمانانو څوک چې دا وظیفه وکړي نو انشاءالله العزیز د هغې نه بعد دعاګانې کوي، ځکه به دعاګانې کوي دومره به خوشحاله وي چې الله پاک به له خامخا حاجت پوره کړی، الله پاک به له خامخا مشکل پوره کړی. دغه رنګې په ده که قرض وي نو الله پاک به له قرض پوره کړی، دعاګانې به راته کوي. دغه رنګې که د رشتې مسله وي نو الله پاک به په ښه ځای کې د رشتې انتظام کړی، نو خامخا انتهایي پاورفل او انتهایي مجرب وظیفه ده. کوشش کول پکار ده محترمو چې په ژوند کې دا خامخا یو پیره ټرای کړو. انشاءالله العزیز ډېره زیاته فایده به کوي او ډېره زیاته زوروره او ډېره زیاته عظیم الشانه وظیفه ده. کوشش وکړئ ملګرو سره هم شیر کړئ، ځکه چې ستاسو داسې ملګري وي چې د هغوی حاجت نه پوره کېږي یا مشکل نه پوره کېږي، نه ختمېږي، انشاءالله دې وظیفې سره به هر څه پوره کېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډېر زیات بخښونکي او د ډېر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډېر زیات بخښونکي او د ډېر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته، نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. زما د اسلام ډېرو زیاتو خوږو درنو مسلمانانو خویندرونو، نن چې کومه وظیفه ده انتهایي مجربه ده، انتهایي د کمال وظیفه ده. یاد ساتئ محترمو چې چا هم دا وظیفه کړې انتهایي خوشحاله دي، دومره خوشحاله دي ځکه چې زموږ کومه وظیفه ده الله پاک په دې کې دومره تاثیر کېښودلی دی چې د هر چا کار به کې ان پان کې کېږي. خو محترم مسلمانانو خویندرونو صرف یقین غواړي. که چېرته ستاسو یقین کامل و انشاءالله العزیز هر قسم مسله دا به الله پاک ستاسو ختموي، او که چېرته یقین نه و نو بیا محترمو دا وظیفه یې مه کوه، ځکه چې دا هماغه یقین غواړي، تعلق روحانیت سره دی او روحاني اشیا دي، دا به یقین غواړي په الله پاک به هماغه یقین ساتي. ستاسو کومه عقیده ده ډېره زیاته زبردست سره ډېره زیاته اعلی را ذکر کوئ، وظایف کوئ، دې لپاره کوئ چې یاره الله پاک زمونږه دعاګانې قبوله کړي. نو شکر دی چې موږ مسلمانان یو، زموږ ډېره زیاته ښایسته مزیداره اعلی عقیده ده. دعا وکړئ. پرون یو ملګري کمنټ کړی او هغه دا وایي چې ما باندې دومره قرضونه دي چې تاسو سوچ هم نشئ کولی، دومره ډېر قرضونه دي. نو ټول په جمع غټه دعا وکړئ چې الله پاک د دې سړي قرضونه دا ختم کړه. نور څونه ملګري دي د هغوی څومره قرضونه دي الله پاک د خپلو خزانو نه د هغوی دا قرضې دا ختمې کړه. څومره داسې ملګري دي چې د هغوی مشکلات دي، د چا حاجات دي، د چا څه دي، الله پاک حاجت ولې پوره کړي، مشکلات وله ختم کړه. بل یو ملګري کمنټ کړی چې یاره زه بیمار یم، ډېر زیات بیمار یم، دعا راته وکړئ. نو په جمع ورته دعا کوي یا الله پاکه د هغوی دا بیماري دا په صحت باندې دا بدله کړي، روغ صحت ولې ورکړي، ډېر زیات مال و دولت ولې ورکړي چې خپلې فیملۍ سره خپلو بچو سره ښه خوشحاله زندګي دا تېروي. محترم مسلمانانو کومه وظیفه ده زموږ نن ډېره زیاته زبردست او ډېره زیات اعلی ده. نن زموږ وظیفه دا د یا وهاب ده. تاسو پته شته دی د یا وهاب څه مطلب دی؟ یا وهاب مطلب دی ډېر زیات ورکول کیا. نو که مال او دولت یادې الله پاک ډېر زیات انسان ته ورکوي. دغه رنګې کاروبار یادې الله انسان ته ورکوي. دغه رنګې رشته یادې الله انسان ته ورکوي. دغه رنګې د خوشحالۍ ژوند یادې الله انسان ته محترمو دا ورکوي. نو یاد ساتئ چې یا وهاب وظیفه انتهایي مجرب او انتهایي پاورفل ده. کوشش وکړئ په ژوند کې دا وظیفه په دې مقصد باندې وکړئ چې زه د نکاح لپاره کوم، د مقصد دپاره وکړه چې زه حاجت دپاره دا وظیفه کوم، د مقصد دپاره وکړه چې یاره زه دا وظیفه د مشکل لپاره کوم. تماشه کوه ستا کار به ان پن کې کېږي. که چېرته کاروبار دپاره کې چې سره فارم کې راځئ، نن د الله پاک دا یو نوم دی یا وهاب. الله پاک وایي چې ولله الاسماء الحسنى، الله پاک دپاره ښایسته نومونه دي، فادعوه بها. تاسو په دې الله پاک رابلئ. الله پاک ما پہ رابله. نو راځئ نن بعد د یا وهاب د وظیفه شروع کوم انشاءالله العزیز. انشاءالله الله پاک به زموږ ستاسو تمام مسلې دا به ختمه کړي. محترم کوشش وکړئ د ثواب په نیت باندې دا وظیفه مخکې شیر کړئ او د وظیفې ترتیب او طریقه کار داسې دی چې تاسو به د مازدیګر د لمانځه نه بعد
د یا وهاب د وظیفه دا به سل پیره کوئ روزانه شروع کوئ د جن معمولی شروع کوئ انشاءالله عزیز هغې پوره کوئ چې څه پورې ستاسو حاجت دا نه پوره شوی تماشه کوئ په رب باندې امید ساتئ الله پاک به ستاسو هر قسم مسله دا به ختموي خو چې کله وظیفه برابر شوله بیا د هغې نه بعد اوږده دوا وکړئ داسې دوا وکړئ داسې چې الله پاک د فرشتو په تاسو باندې قسم نه زړه وسوځېږي کوشش وکړئ ما ته هم دعا کوئ ملګرو ته هم دعا کوئ څومره کسان دا وظیفه کوي الله پاک د هر چا کارونه پوره کړي الله پاک هم خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته